مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه لسم نمبر حدیث شریف دی 1610. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا حدیث سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی. اللہ پاک دی راضی شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دی زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکړي. قال، یو مختصره واقع بیانوي په څاروو باندې او په مارغانو باندې د شفقت او د رحم په باره کې. كنا مع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی سفر. صحابي وی مونږه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګري وو په یو سفر کې. صحابه خو خوش نصیبه هستی دي چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مرګرتیا نصیب شوی ده کنه. وی مونږه سفر کې پیغمبر علیه السلام سره مرګري ور سره. نو فانطلق لحاجته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشری حاجت بشری تقاضی پورا کولو لپاره تشریف یوړل. فرأینا حمرة معها فرخان، نو مونږه دې دوران کې یو مرغۍ ولیده، مرغۍ ورسره دو بچیو. فاخذنا فرخیها، نو مونږ د دغې مرغۍ هغه دواړه بچي د جالې نه راواخیسته ونیول. فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، دې دوران کې د دغه مرغۍ د بچو چې کومه مور وه مرغۍ، هغې شغې والې په دې خپلو بچو باندې. هر څیز نه چې بچي جدا شي که نه، مارغه وي او که ځناور وي خپلو بچو باندې ځایریږي. چرګه وي که بچي ترې رانیسي نو دا کمزورې مارغه دی چرګه، او دا په لوی انسان بیا ټونګه لګوي، حمله کوي. د دغې مرغۍ د بچو دا مور چې وه مرغۍ دا راتله شغې والي وزرې خورولي. فجاء النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، په دې دومره دوران کې نبی علیہ السلام هم تشریف راوړلو. فقال، نبی فرمایل، من فجع هذه بولدها، هلکه تاسو کې چا دې مرغۍ ته د دې د بچو په وجه تکلیف رسولی دی، چا دې مرغۍ ته د دې د بچو په وجه تکلیف رسولی دی. ردو ولدها الیها، دې ته د دې بچي واپس کوي، دې ته د دې بچي واپس کوي. مطلب دا دی چې مارغان چې هغې نه بچي ونیسي او جدای کړي تکلیف ورته کېږي، دا مره تکلیف هم مارغانو ته رسول جایز نه دي. دغه شان ورعا قریة نمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میږو میږتونو لیدو، د میږو میږتونې ولیدو. قد حرقناها، هغه مونږ سېزلی وو، اور هم ورته اچولی او سېزلی مو. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وکتله نو یې فرمایل، من حرق هذه، دا میږي چا سوځولی دي؟ قلنا نحن، وی مونږ ویل چې جی دا خو مونږ کړي دي. قال نبی علیہ السلام فرمایل، انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، په اور عذاب ورکول صرف د اور د مالک او د پروردگار کار دی، د الله. اور چې چا پیدا کړی دی هم هغه به په اور باندې خپل مخلوق له سزا ورکوي، بل چاله جایز نه دي چې په اور باندې څه څیز له سزا ورکړي. د حدیث خلاصه لب لباب او نچوړ دا دی چې زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته په څاروو باندې، په مارغانو باندې، په میږو، دا حشرات الارض چې ورته ویل کېږي، کیړې مکوړې، په دې باندې هم د رحم تعلیم مونږ ته راکړی دی. الله جل جلاله دې مونږه په انسانانو، حیوانو، هر څیز باندې د رحم کولو والا جوړ کړي. یا ارحم الراحمین.